د سوات ښکلی موسم دی ښکلې دا هوا راز راز جانانا کینې ترادا د سوات ښکلی موسم دی ښکلې دا هوا راز راز جانانا کینې ترادا د سوات ښکلی موسم دی چراشی سپرلینو گلونا تازه شي چراشی سپرلینو گلونا تازه شي زما په زړګي کې یادونه تازه شي یاد کې راته ډېره ستا ښکلې مشکله راز راز جانانه خپل دیني ترانه ښکلی موسم دی ښکلې دا هوا راز راز جانانه خپل کینې ترانه بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. د mp.news.pk د طرفه مظفر شاه بچ او پیر بیا تاسو تر مخه ګرانو کتونکو په نن په داسې یو تاریخي او سنتي کلی کې ولاړ یو چې نوم یې سلامپور دی. تاسو به د تاریخ نه واقف یئ. کله چې جمعې راشي نو د دې کلي رخ خلک ډېر کوي. په بازار کې د منګوري بازار شو یا داسې مختلف ښارونه شو، په هغې کې سلامپورۍ صادرې او سلامپوري شالونه ډېر مشهور دي. نن د MP نیوز ټیم دلته کې راغلی دی او موږ به تاسو ته دا کلی ښیو. د دې ځای چې کوم د لوکل کمپنۍ دي یا کارخانې دي، په دلته کې ورته په لوکل ژبه کې کډۍ وایي، هغې کې ولاړ یو. زموږ سره د دې کارخانې چې کوم مالک دی هغه را سره ولاړ دی. د دوی نه به پوښتنه کوو چې دغه صادرې په کومه طریقه باندې جوړېږي او د ملک کومو حصو ته بیا سپلای کېږي. السلام علیکم. وعلیکم سلام. اول خو راته خپل نوم وښایه. زما نوم طوطي خان دی او دې کلي کې پیدا شوي. دا راته ووایه چې د کوم وخت نه ستاسو دا کارخانه یا دا کړۍ چلیږي؟ دا خو دې زموږ نیکونو د وخت نه دا سلسله را روانه ده. اول به زموږ نیکه کوو، د هغه نه پس بیا زموږ پلار به دا کار کوو او اوس مونږ شروع دغه سلسله روانه ده. بل شی به کېږي. صحیح ده. دا راته ووایه چې په دې کلي کې ما نورې هم دا کارخانې ولیدې. تقریبا د ټول کلي کې دا کارخانې یا دا کړۍ چلیږي؟ دا به ټول کلي کې چلیږي. زیاتر په دې کورونو کې هم خلک دننه کوي او بهر به دې منډه هو کې دې ته منډه هی وایي، داسې څوک ورته کارخانې وایي. په دې کې دا ټول کلي کې دا کار چلیږي. ټیک ده. دا راته ووایه چې دلته کې تاسو ته تاریخ یاد دی چې دا کاروبار یا دا شی چې کوم دی دا د کوم ځای نه راغلی دی یا چا راوړی دی دلته کې چې په دې کلي کې پاتې شوی دی؟ یاره دې تاریخ خو داسې پته نه لګي. مخکې به دا کېده، دا شی به په لاس وګزارو. نو دا بیا پکې دی د ټکټاکۍ وایي، دا ماپوچې پکې ځي راځي. دا مونږ ته یاد دی تقریبا چې دغه 50 ساله پورې تقریبا زما پلار خبره کوي چې یاره دا بیا یو د کابل نه یو سړي راوړی
او دا بیا ایجاد شوی دی. اول به په ځمکې باندې دا شی خورېدو او بیا د بجلۍ د کپړو د ماشینان نه دي پاور چې ورته وایي د هغې نه بیا دا ایجاد شوی دی. نو دا زیم کم نیسي اوس دا کډۍ چلېږي. دا راته ووایي چې دلته کې تاسو په څونه مقدار سره دا جوړوئ او بیا کم ځای ته سپلای کېږي؟ سپلای خو بهر ملکونو ته هم زیاته کېږي خو هغه بیا پیسې ډېره غواړي. کم کسان چې دي په دې نوي روډ کې مدینه شال والا شو داسې غټ غټ سرمایه‌داران چې دي هغه د بهر ملکونو سره کاروبار کوي. موږ چېرې پیسې کمې دی د حکومت د طرف هم داسې سپنډ منډ نه میلاویږي. نو موږ دا کم کاروبار کېږي د هغې په لحاظ دلته موږ په ټول پاکستان کې دا خورېږي. مطلب دا دی چې تاسو پسې ډیلران راځي هغوی ستاسو نه وړي ستاسو خپله څه سپلای نشته دی؟ نه زموږ خپله سپلای نشته. دلته راځي موږ زیاته سپلای چې وکړو پېښور ته وړو یا مري پنډۍ د دغه طرفونو ته ځي. سلامپورې شال یا سلامپورې صادر دا تقریبا د ملک په هر حصه کې مشهور دی. تاسو به څه داسې مطالبه د حکومتي چارواکو نه کوئ چې ستاسو لپاره داسې څه وکړي چې تاسو دا کاروبار مزید مخکې شي او تاسو د دې وړو ماشینانو په ځای غټ ماشینان ولګوئ؟ د هغې مین وجه د پیسو ده. موږ سره که هسې پیسې خو څوک چاله نه ورکوي خو چې سود نه په قرضه باندې موږ سره حکومت دا امداد وکړي نو دا کاروبار به ډېر مخته وړاندې لاړ شي. ځکه چې دا کاروبار اوس کم ډېر ښه کاروبار دی. په هر ملک کې چلیږي او بل د لاسو کاروبار دی. محنت پکې ډېر دی که نه لوی واړه په دې پکار دي. بل ملک ته ډېره زیاته پیدا ده. حالان کې د دې نورو نږدې علاقو نه ډېر خلک بهر مزدورو له ځي خو زموږ واحد یو سلامپور دی چې دې کې لوی واړه پکار دي. نو موږ ته د پیسو ډېر سخت کمی دی. که حکومت موږ له دا قرضي طور پیسې راکړي نو د موږ کار به ډېر مخکې لاړ شي. ګرانو کتونکو د دې دغه کډۍ دغه کارخانه تاسو ولیده او د دوی خبرې تاسو واورېدې. د حکومت نه یا د حکومتي چارواکو نه د دوی دغه غوښتنه ده چې بلا سود قرضې که دوی ته مهیا شي نو دغه کاروبار کم چې تاسو زما په دې بیکګراوند باندې وینئ چې د کلي ډېر کم چې ینګ کول دی کم هلکان دی هغه په روزګار باندې دی. د دې سره به دغه روزګار نور هم سیوا شي او د خواوشا د نورو علاقو خلک به هم دلته په روزګار کې. څومره وخت نه دلته کار کوي؟ زما 4 کال روان دی. او کم دا تاسو چې صادرې جوړوئ په دې کې به دغه هنر باندې مکمل پوهې؟ پوهې مکمل. د دې ځای نه تاسو ته روزانه بنیاد باندې دیاړي میلاویږي که نه د میاشتې تنخواه میلاویږي؟ نه دا خو موږ ته تنستي حساب کتاب میلاویږي. تنسته 50,000 شپېته چا ختمه کړو چې هغې پیسې څنګه لږ وضاحت وکړه چې مونږ کتونکي په دغې باندې پوه شي دا کم ټکي چې تو یې زه خو د دې په حساب نه پوهېږم. دا داسې حساب دی که نه 50,000 تنسته موږ له وکړي په 200 روپۍ سازري چې هغه موږ خلاص کړو د هغې پیسې موږ مخکې راولو یا یې وروستو راله راکړي. څه ټایم زموږ ضرورت یا موږ له راکړه. د دې ځای به د کم دا کار چې تاسو کوئ دلته کې تاسو ته څومره اجرت میلاویږي څومره تنخواه میلاویږي په دغه باندې ستاسو گزاره کېږي برابر؟ ښه برابر الحمدلله. رزق پکې خدای پاک راکوي. زموږ پلارانو زموږ ورونو دا کسب کړی دی هغو پکې دې ټایم پورې راورسېدل. موږ هم وکړو. څو قسمه صادرې ته جوړولی شي؟ زه چې کوم قسم یې هغه جوړولی شم. په دې کې ډېرې ګرانې شته په 4,500 روپۍ سازر شته هغه هم جوړولی شم. 1,500 200 هر نمونه سازر دي. ګولونه پکې ګرانې که نه زنانه مردانه دواړه ټول جوړولی شم. ټیک شو چې ډېره مننه. بس د دې سلامپور نه شروع شوي د منګورې نه په کته باندې تخبایه چارسده مردان د ډي ای خان ډېر اسماعیل خانه پورې کراچۍ پورې اسلام آباد کې څومره چې مطلب اعظم مارکیټ لاهور څومره چې کاروبار کېږي هر سړي د سازرو کاري سلامپور ته خامخا راځي. پوره پاکستان نه خلک راځي دلته.